اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو نوال السلام علیکم زین تاسو قرباني مسوهانه او تاسو ګوي چمکني ټي وي او ما سره موجود دي د پی ټي آی پېښور رول ډیپټي جنرال سیکریټري ملک شهاب خان. السلام علیکم سر. او دغه ته ما سره ناستي د زمونږ د سوکنو سابقه نائب ناظم او د پی ټي آی رهنما حاجی حسن الله صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مخکې ورځ کې یو څو وختونه ما د ګیس د پایپ حواله سره وکتل الحمدلله د مسله هم حل کېدو ولده او په دې حق باندې زه د دې مشرانو ډېر ممنون مشکور یم چې د چمکني ټي وي له ټایم ورکو او موږ سره خبرو اترو دقیقې ناسل لدی په ځکه ډېره مهرباني سر تاسو ډېر شکریه سر. به خلاته وای سر چې څومره د هوشل سر پایپ منظور شو دی علاقې د پر کم علاقې باندې مستفید دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول د مخ کې ز تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو وقتن فوقتن د کلی کم ترقیاتی کارونه خکارونه پاغې رڼا چول لتا تاسو راځي. زمونږ د پی ټی آی چمکني مشترکه د ترقیاتی پیکیج یو سفر روان دی. الحمدلله ناظم صاحب هم ناشته ارباب صاحب 8.5 کیلومتر ګیس زموږ چمکنو د پاره کړو او الحمدلله هغه تاسو نو کته چې په مسکین آباد کوارټین نمبر 2 مازارا د دې پایپ الحمدلله وقتن فوقتن لګیا دی راځي او دا پروجیکټ هم زموږ ان شاء الله تعالی د جون جولای ته پای تکمیل ته ورسېږي کې به ګیس هم ان شاء الله تعالی سٹارټ وي. دا راته وایي سر چې دا کوم دی خو موږ ته مازار او بیو د سویل خو تاسو اورال د علاقې و کم علاقې وي سر دا لګ راته ایکسپلین کوي. یو بل د ګیس د پریشر مسلې په کلی کې دي دا راته وایي چې تاسو څه اقدامات اخیستي دي او اخلي به دې حق لکه سر. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مهرباني احمد بھائی. څنګه چې ملک صاحب ویلې دا یو ډیر جامع منصوبه ده زموږ د کلی لپاره. زموږ چې کم ځای کې په کلی کې ګیس نو هغه ټول علاقې مونږ دې کې راغ شامل کړی دي خو تاسو ته پته ده چې لکه د 8.5 کیلومتر دا چې کم دی دا څه کم پروجیکټ نه دی نو دې سره به ایډیشن چې کم دی لکه مونږ دې سره دا ټول کړی دي مطلب مازار پکې شوی ده مسکین آباد پکې شوی دی کوټیان پکې شوی دی د نادان بابا علاقې پکې شوی ده د حاجی آباد پکې شوی دی خو سم مخ کې دي سروستلی یو بل پسیر روان ان شاء الله نو کوم یو نیمه علاقې پکې پاتې می چې دې کې نو هغه ان شاء الله د دې اوس بیا به د جون نه پس نوې بجټ راکېږي نو هغه کې چې کم دی ارباب امیر صاحب موږ سره وعده کړی دی چې ان شاء الله یو کو سبب نه پاتې کیږي که کم لګ ډیر کار پاتې می نو هغه به دې سره روان جنوري پورې به زمونږ د کلی د ګیس چې کم یو موجوده مسلې دي ان شاء الله مکمل به حل شي. ورکه چې مونږ ملک صاحب ما ډېر مونږ د خپل امینه صاحب سره او د هغه چې کم پیې د هغه سره مونږ پراته کیو یا هغه چې کوم متعلقه افسران دی هغه مونږ سره مرګري کړو مونږ ورزيدلو خو اوسه پورې مونږ ته دا غي هغه چې کم مین مسله و هغه نه معلومه ده کوم ځای په ځای به مونږ کله ریګولیټر به چینج شو کله بس چینج شو د دې به هغه بدل شو خو دا مسله وسره حل نشو. اوس دې کې چې دا زړه پایپونه چې مخکې کم پاتې شوی دی او دا نوې وسره چول شوی دی نو دا دوه دي کې مسله دا چې زور پایپ د دینه کټ شوی نه دی په زور کې هم ګیس راځي او په نوې کې هم ګیس راځي هغه د وجه نه دا هغه چې ګیس ته دا ډیوایډ شوی دی نو پرشر پاغه ځانو کې کم دی نو هغه اوس چې دا څنګه دا پایپونه شي نو دې سره به ان شاء الله مونږ دا غزيانو کو دایانې کو او هغه پایپونه بروباس او په کټ کو دا نوې پایپونه به هغه سره مکمل بحال کو نو ان شاء الله دې سره به زمونږ د ګیس چې کم ځای کې پرشر کې مسله ده هغه به مکمل حل شي ان شاء الله. دا ګیس مسائل ماشاء الله دغه دي پایپونه رسیدل کاربن شروع شي تاسو به خپل کلیوال ته سوال کولی سره په دې اړه کې سره یو زه خپل کلیوالو ته یو خاص کوم چې مهرباني وکړئ مونږ سره د ترقۍ په دې سفر کې شانه بشانه روان شي. زمونږ دی کې هیڅ قسم سیاسي مقاصد نشته حالکه دا زمونږ سیاسي پروجیکټس دي خو مونږ وایو چې زمونږ د کلی ترقي وکړي بعضې ځایونو کې د ګیس کم پرشر مسله وي مونږ یو ځای نه بل ځای ته پیپ جاینټ کوو هغې کې ما یو محلې والا راپاسي مسله جوړوي ټربل جوړوي نو زما خواست دی ملګرو ته چې دا خو د ګیس مسلې دي لږ لوی کوي د یوازې د ګیس مسلې نه د لارو کوڅو مسلې وي د سکولونو د ترقیاتي تمام ترقیاتي چې کم کارونه دي چې کم یو زمونږ کلی ته کم یو مرګریم ترقیاتي کارونو پیکیج وروړي نو مونږ پی ټی آی چمکني به ورته ویلکم کوو. زمونږ
د ناظم صاحب د طرفه زما د طرفه باغې ته ویلکم بي مونږ به فل فلیج سپورټ کوو او مونږ خاصم دا سو کنيوالو نه کوو خپل کلیوالو نه چې مونږ هم په دې ښه کارونو کې نیک کارونو کې مونږ هم سپورټ کوي نو دا کار ډېر په ښه طریقه باندې وشي. څنګه چې لکه شهاب صاحب ویلي مسله دا چې لکه دا کوم اوس ګیس کم مونږ د منصوبه وروړه د کلی د پاره نو دې کې دا نه چې دې کې صرف زما د پارټي او کوڅه کې زما د پارټي کسان په علاقه کې زم د پارټي کسان وسی دا یو لکه سیاسي خدا بالکل سیاست نه خدا رغنه دا کړي مونږ لا یو امنیت صاحب دا خدا خبري مقصد دا دی چې دینه ټول خلک مستفید کیږي نو چې مونږ خو یوازې دا نه کوو چې به زمونږ چې کوم د پارټي خلک ته هغه ته دی ولګي او دا نور د پاتې شي دا نور کورونه نه راغلي نو ان شاء الله مونږ د خبري مقصد دا دی چې مونږ یو کلی د پاره چې څومره کارونه دي نو هغه یو اجتماعي کارونه دي انفرادي کار به زمونږ دومره نه وي خو اجتماعي کارونه به ان شاء الله کو خدای ته منظور نو زمونږ به کوشش کوو چې د ټولو نه زیات شي. ناظم صاحب موجود مونږ د مسکین آباد کې لارې کوڅو باندې یو پروګرام کړی سر دا راته چې هغه پروجیکټ کوم ځای ته رسیدو نو کوم ځای کې لګیا کار دی کې لګیا سر الحمدلله مسکین آباد کې تاسو د کوڅو کته ډېر خسته طریقې باندې پخې شوې مونږ د خپل مشرانو ډېر زیات مشکور یو خپل ایم پی ای سید اشتیاق ورمړ د منی ارباب امیر ایوب مونږ باندې خپل مشران یو خصوصي اعتماد کوي کته سو دلته لاري کوسي وګورئ کته سو د ناظم صاحب د فند لاري کوسي وګورئ خدي طرف ته د جګړه سایت ته جنانات ما با سره کم کورونه یغه کې کوسي پخېږي الحمدلله مون یو خاص بز کوم موضوعته دا خاص کومه چې دا به تاسو کټ کوي نه مونږ د مسکین آباد د نکاسي پروګرام او فندم کړي دي روزانه ټیکدار راځي زما خواسته هغه مرګرو ته چې لګړل وی کی او مونږ له د نکاسي د لار راکی څنګه چې زموږ د کوټیا نمبر 2 نکاسي وته چاتم پکې څه نقصان نشته ځکه چې دا د ګورنمنت په حد کې راځي دا 52 فوټ روډ دی دا د ګورنمنت په حد کې راځي او چې داسې د ترقیاتی کارونو په مخه ته داسې هرډلز وی او داسې مسلې پیدا کیږي نو مونږ باندې د خپل مشران چې کم اعتماد کوي او دا کم فندونه راغلي دي جون کې بدل لیپس شي زه ستاسو پر چمکنی ټي وي په وساتت باندې غي ته دا خواص کوم چې مونږ د لار راکی چې مونږ د نکاسي زندۍ توبه سو دا درینه مسلم حل شي تاسو ګورئ د سکول مسلې الحمدلله زما د ناظم صاحب زموږ د پی ټی آی چمکنی په کوششونو باندې 14.5 کروڑ روپۍ باندې زموږ سکول روان دی الحمدلله زبردست بلډینګ جوړ شو زه د خپل کلی د ټولو مشرانو پکې شکریا ادا کوم بس شی متنازع نو شکر دی الحمدلله دک سي د سپورتس کمپلیکس حواله سره تبېما زه خاص کوم په مرګرو ته شغې ته به ټیک پیسې ملاويږي استادو په دې چینل په وساتت باندې غي ته یاد دا یقین دهانی ور کوم چې زه خپل منیسټر سي بغي ته کینوم او غي په دې مطمئنه او چې غي ته ټیک پیسې ملاويږي زمون اغم فائنل سټیج کې 25 کروڑ روپۍ غي لپاره ریلیز شي دک سیګوري تاسو فیډر وګورئ ما ناظم صاحب حالکه چې په ناظم صاحب په رز باندې ماشوم بچیم په حق رسیدلو چې په کوم رز باندې دا مونږ دا غینه مونږ غمنډه تلډې منډه اغل نن د ټریپینګ مسله حل شو ورته مونږ د یاداش لکم دي هغه محل شو خط تحصیل چمکنی والو ګوري دا زموږ مشترکه کاوشونه دي مشترکه کوششونه دي چې مونږ باندې مشران دومره ور تحصیل سره به تاسو ته پته ده چې تحصیل سره به زموږ د علاقې د صفائی زموږ د علاقې د اسی د تحصیلدار دا ټول بستا په کلی کې نه 40-50 کلی بستا په نامه یادېږي تحصیل چمکنی ضلع پېښور نو مونږ وایو چې مونږ سره دې کې مرسته وکړي مونږ سره دې کې زمونږ مټې شي مونږ سره دې کې او چې چرته مو غلط یو بالکل زمونږ د اصلاح لپاره تنقید کوي کې نعمت بھائی مسله دا چې بعضی زمونږ قابل قدر مرګري دی هغه زمونږ د سیس لکه متنازع کول واړي او بعضی ټایم کې هغه درغه نه پته نشته چې کله شي سم مجبوری وی لا سره غوي اې دا چې خبرو کې چې هغه سره زمونږ لګ دل برداشت شو ولې چې هغه وی چې دا خو سرکاري محکمو کارونه دی سرکاري رغه کوي زه امرګرو ته دا وایم چې تاسو لا یو لاین مینم بغیر ټلیفون بغیر منډه
له اخر ترانسفارمر لنه راځي چې تاسو ته یو لینک واچي نو دا خو کې دې نشي چې به دومره غټ پروجیکټ بغیر مهنت او بغیر هغه نه راشي دا سيزونه متنازع کول نه دي پکار زمونږ ټول یو کله دي او دا مونږ غواړو چې مونږ ټول په یو ځای باندې خسته کو زموږ مرګري شي زموږ مټي شي چې مونږ دا پروجیکټ سر ته ورسو او ان شاء الله دې کې به زمونږ نه چې زمونږ د راتلونکي نسل فائدہ ده پکې مونږ به یو یا بنو ان شاء الله هغه زمونږ د کلی د نوم درغه بروخان په دې پروجیکټ کې اته سبب تاسو د قانون د کول زمونږ کلی کې ټول لوی مسله چې دی هغه د لاینمن د بجلی په اپډیټ لاینمن د نشواله دی ډېر لوی مسله ده مشران پکې زمونږ ګرځي هغه دا کیږي خلک هم ذهني پریشانی چې بجلی خراب شي ټرانسفر لینک والے شي سر دې درته وې لینمن د اپوینټ کول لپاره یا دې دغه کول لپاره تاسو څه کوټي اقدامات کړی دي یا تاسو څه منډي تللی والي دي سر ان شاء الله نعمت بھائی ډیر ټایم د تنر کوم خو ان شاء الله په هفته کې دنه به مونږ ته کلی ته یو لاینمن چې کوم دی مختص شي مونږ خبره کړې دا کام سره ان شاء الله چې د 15 شپږ ورځو کې به زمونږ کلی ته لاینمن ملو شي مونږ واجب صاحب دي چې کوم نه مشترکه غي لاړو کې ناستو سره چې به زمونږ د کلی ډېر یو اهم مسله ده دومره لوی کلی چې دلته 15 او 3 لاینمن په کار نه یو خو کسلور نه یو خو لازمي دي هغه یوم چې کوم نه ریټایر شنو ان شاء الله 15 شپږ ورځو کې به مونږ لاینمن چې کوم نه راشي او دا مسله به زموږ حل شي ډیر مننه حاجی صاحب شکریہ حاجی صاحب تاسو ډیر مننه شکریہ مینوالو دا زموږ نننۍ مرکز ده ملک شهاب خان او حاجی سرلا صاحب ډیر ممنون مشکور چې چمکني ټي وی له ټایم وستو چمکني ټي وی سره په دې اهم مسلو باندې خبرې اترې کې پدا خبر تاسو نه ځات کوم د الله پامن